چې څوک داسې کار کوي بعضې حکم د کتاب مني او بعضې نه مني، یعنې ستا د طبیعت چې موافق دی هغه به مني، او چې بعضې کوم حکم ستا د طبیعت مخالف دی هغه به نه مني. نو الله پاک وایي د دې دپاره رسوایي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو د یهودیانو دپاره رسوایي دا وه چې په 4 هجرۍ کې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه په فیصلې سره چې کله اوس او حضرت دواړو ایمان راوړو نو بنو قریظه د قتل کړل او بنو نذیر د چې کوم دی وشړل، شام طرف ته چې کوم دی هجرت وکړو، دی وشړل، جلا وطن یې کړل. او نبی اسلام حکم وکړو چې اخرجوا اليهود من جزيره العرب، يهوديان دا د جزیره عرب نه وباسئ. او بیا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې سلک ځای په ځای باندې پاتې هغه ټول راغون کړل او به شړل، مدینه منوره مکه مکرمه دواړه ته خالی کړل. او هغه ته ډېر باندې وکړل چې د نبی عليه السلام دا مطلب نه ډېر چالاکی وکړه. حضرت عمر وی چې د نبی عليه السلام مزاج ما ته معلومو، هغه فرمایلی چې اخرج اليهود من جزيره العرب، يهوديان د جزيره عرب نه وباسئ. نو الا خزي في الحياه الدنيا، نو په ژوند د دنیا کې به د دوی رسوایی وي، نو په قتل سره یا چې کوم دی په اخراج سره. نو یوه بنو قریظه د هغې 700 کسان دی چې کوم دی قتل کړل، او ماشومان او زنانه چې کوم دی د ولې وینځي او غلامان جوړ کړل. او بنو نذیر چې وو نو دوی شام طرف ته وشړل، تاسو ووځئ د مدینې منورې نه، نو دوی د مدینې منورې نه وشړل. نو الا خزي مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، ځکه دوی به بعضې حکم د کتاب منو بعضې به نه منو. نو الا خزي رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون به واچولی شي الی شد العذاب، الی اشد العذاب، سخت عذاب، سخت عذاب به وي. د ټولو نه لومبۍ درجه دغې به کم عذاب وي په نسبت د دویمې درجې. نو په دې لومبۍ درجه کې به چې کوم مسلمانان د ګناهونو د وجې جهنم ته تللي وي د دې ته په دې لومبۍ درجه کې عذاب میلاویږي. او بیا د دویمه درجه چې کومه ده نو دا د دې لومبۍ درجې نه سخته ده. نو په دې کې به نسواره وي، عیسایانو ته به عذاب میلاویږي. او بیا د دریمه درجه د جهنم چې کومه ده نو په دې کې به یهودیانو ته عذاب میلاویږي، سخت عذاب به ورته میلاویږي. او دا ټولو نه اخیری درجه ده چې ده نو دې کې به منافقانو ته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به د جهنم د ټولو نه په هغه لاندې درجه کې، نو ټولو نه سخت عذاب دا د منافقین وي. او د هغې نه لږ کم دا به چې کوم دی د یهود وي، او د نسوارو د عیسایانو به د هغې نه لږ کم وي، او د عامو مسلمانانو دا به د هغې نه لږ کم وي. خو کم عذاب چې کوم دی په دې لومبۍ درجه کې چې کم عذاب دی نو دغه اور د دې دنیا د اور نه، یعنی د دنیا د اور د هغې اور اویایمه حصه ده، یعنی یو کم اویا حصې زیات تیز اور چې کوم دی د جهنم د لومبۍ درجې هغه دی. الله دې موږ د ټولو نه بچ کړي. نو په دې کې الا خزي فی الحیات الدنیا، رسوایی به په ژوند د دنیا کې په قتل سره چې په قتل کړل، او یو قبیله چې کوم دی وشړل هغې اوس